أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ننني درس کو ان شاء الله العزيز سورة رعد پارہ نمبر 13 رکو نمبر 2 آیات نمبر 15 اور 16 دو آیاتونه چې ناغه ویلې کېږي. د نمخ کې آیات کې چې ناغه تیر شونو چې الله رب العزت وی هغه کسان کم چې د الله نه ما سیوا دی ورته خدایان وی او رابلی نو الله پاک وی دا غوی چې ناغه د دې جواب نشي ورکولې د دې په کار نشي راتلې لکه څنګه چې یو سړی اوبو ته لاس خور کې او اوبه چې نو هغه ځان ته رابلل غواړي نو څنګه دا اوبه درته چې نو هغه لاس او خولې ته نشي راتلی دغه شانتي دغه خدایان هم د دې هېڅ نشي کولی. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي ولله یسجد من فی السماوات والارض الله ته چې نو هغه سجده کوي هغه څوک چې هغه په اسمانونو او په ځمکه کې دي طوعا وکرها په خوښه او په ناخوښۍ باندې وظلالهم بالغدو والآصال او د دوی سوري چې نو هغه سحر او ماښام. اوس دلته د سجدې نه چې نو هغه څه مراد دی توضیح القرآن کې چې لیکلي د سجدې نه مراد چې نو هغه احکاماتو ته سر ښودل. نو مسلمان د الله جل جلاله احکامات دا چې نو هغه په خوشحالۍ به مني دی به د زړه نه چې نو هغه د الله پاک احکامات په خوشحالۍ سره چې نو هغه مني او پوره کوي او کافر دی د الله رب العزت احکامات چې نو هغه په خوشحالۍ نه مني بلکې بعض احکامات تکوینی چې کم دی نو هغه دی د الله پاک چې نو هغه جبري طور باندې دی مني مجبورې پاږي لکه بیمارېدل اوس کافر نه غواړي خو تکوینی امر دی د الله پاک جو هغه ورته غاړه خو دې څه بل کولی نشي مرګ راتلل اوس کافر چې نو هغه نه غواړي غریب کېدل نو دی چې نو هغه داسې نه کوي دی غواړي نه خو الله رب العزت نو بعضې احکامات هغه چې نو هغه سوي هغه تکویني طور باندې چې نو هغه چې دی په خوشحاله یو کنی خدا به دی مني او مسلمان چې نو هغه کا امور تکوینیه یو که شرعي خدای به دا د الله رب العزت چې نو هغه په خوشحالۍ سره مني. دغه شانتي کافر دی چې نو الله پاک ته سجده دا نه کوي په خوشحالۍ خو چې کم ځای کې ګیر شي او دی چې نو هغې نو هلته بیا مجبورن الله ته آواز کوي لکه مخکې هم څوک راته موږ ویلي ولو چې کله به دوی د سفر کولو نو دریاب سفر کې به چې کله ګیر شول نو بیا به خپل بوتان هر سهار تاو کول او یو الله به رابللو چې کله به په خوشحالۍ کې او په راحته کې ول نو بیا به الله نه رابللو. نو دلته چې نو اصل صحیح چې نو هغه دغه دی چې احکامات د مراد شي او تکویني حکمونه کافر هم مجبوري طور باندې چې نو امني او وظلالهم بالغدو والآصال او بعض حضرات چې نو هغه دای معنی کړي چې کافر په ذات خود دی خو بخپل چې نو الله ته سجده نه کوي خود د سورې چې نو هغه الله ته سجده کوي سورې چې نو هغه د الله پابند دی هغه نو د الله حکم مني د الله اختیار ورکړه دی نه کوي سورې ته چې نو اختیار نشته هغه خپل تابعدار چې نو هغه کوي او بیا خاص کر چې نو بالغدو والآصال سحر او ماښام نو د دوه ټیمونو کې که تاسو خیال کړئ نو په دې وخت کې دا سورې د انسان اوږد وي سیوای سهار کې چې کله انور راخېږي نو د هر شي سورې چې نو هغه د قد نه ډېر وي او ماسپخین چې نو هغه بیا د ماسپخین نه وروسته هم د هر سړي چې نو هغه سورې د هر شي د هغه د قد نه چې نو هغه سیوا شي نو ځکه الله بالغدو والآصال سحر او ماسپخین. قل بیا دې چې نو هغه د آیات سره دا ویلې شول نو دا یو څو مسلې ورسره یاد ساتئ. یو چې کله آیات سجده ویلې شي نو په چا باندې لازمي کې چا باندې نه نو آیات سجده د چې نو هغه تلاوت سجده ویلې کېږي سجده تلاوت د پاره چې نو هغه د ټولو نه وړاندې خبردار چې اهلیت شرط دی
چې کم سړی په خپل داغه اهل وي د دې لپاره هغه ټول شرایط دي چې کم شرایط چې نو هغه د مانځري نو کچرته څوک سیده تلاوت سیده دا د نابالغ معشوم نه واوري نو بده باندې بیا سیده چې نو هغه نه لازم ولی هغه معشوم په خپل چې نو هغه هم سره د اهلیت نه لري نو چې کله اهلیت نه لري نو کدی واوري یا دغه معشوم نه څوک واوري نو بده باندې بسید نه د قشانته وس مونږ چې دا کم درس کو نو دا ریکارډ شي بیا د ریکارډ کېدلو نه اورستو چې کله د محفوظ شي محفوظ کېدلو نه اورستو بیا خلک اوري نو دا برای راست ډایرکټ نه نو چې کله ډایرکټ نه نو د موبایل نه اوري یا موم ریکارډ نه اوري یا د بل یو ذریعہ باندې چې نو هغه اوري نو په دې کې چې کم نو هغه د تلاوت راځي نو په دې باندې سید چې نو هغه نشته زګج نه نو هغه په دغه موبایل کې پخپل یا کم شس کې چې دا ریکارډ کېږي دا چې نو محفوظ کېږي نو پای کې اهلیت د سید چې نو هغه نشته نو چې کله نشته نو دغه باندې چې کم کسان درس اوري پاغوي باندې په دې څه کې چې نو هغه تلاوت سره سید چې نو هغه ناراضي درېمه مسله چې نو هغه دا پچا نو پتالي او سامي دواړو باندې راځي لکه اوس ما ویل تاسو واورېدل نو په ما باندې هم سید چې نو هغه لازم شول واجب شول او تاسو باندې چې نو هغه هم سید چې نو هغه لازم او واجب شول بیا که چرته چې نو هغه اوس دلته دا آیات ما 2 پیری وې 3 پیری وې 4 پیری مې وې 16 پیری مې ویل په دې یو مجلس کې اوس هغه مونږ درس کو دي سناسو د یو سید چې نو هغه برازي خو که چرته بیا مونږ دا مجلس بدل کو او بیا ویل شي نو بیا بد ورازي یا کس بدل شو بل کسوی جو بیا بچی سوره کسان واوریدل بیا په هغه ټول راځي کدریم کسوی جو بیا بدرې شي کسلورم کسوی بیا بسلور شي بل مسله چې نو هغه نمبر 4 نو هغه د آیات ساتي چې سیده تلاوت کې نو هغه غوږ خودل دا شرط نه دی چې سړی قصدن اوري که غیر اختیاري هم یو سړی چې نو هغه سیده تلاوت واوریدل په د باندې چې نو هغه سیده څه شول لازم شول لکه مثال په تور کې اوس مونږ درس کوو دلته مونږ د آیات ویلو یا یو سړی په مانځ کې چې نو هغه د آیات وی دغه کې بل کس مونږ کوي یا او د چردام کوي یا اسناست ځان ذکر کوي او د واوریدل نو په د اوریدل سره په د باندې چې نو هغه سیده تلاوت چې نو هغه څه شول لازم شول پنځمه مسله آیت چې نو هغه یو سړی آیات ونه یو صرف ترجمه ولا وای لکه مثال په تور کې دی وای چې الله پاک د پاره سیده کې هغه سچ په اسمانونو کې د ځمکې نه په خوشاله او په ناخوخه سره او د دې سورې چې نو هغه سار او ماخام نو آیا په د باندې چې نو هغه سیده لازم شول نو توضیح القرآن کې لیکلی وای او احتیاط او غوره دار چې صرف ترجمه وکړه پاغه باندې چې نو هغه هم سدي وشي سیده تلاوت چې نو هغه په د باندې پکار د چي وشي شپږمه مسله یو سړی چې نو هغه د تکتل پرړه جوړه کی چې نو هغه وې نو چې پرړه جوړه کی ویلو نو په د باندې سید چې نو هغه نشتی تر سوچ نو هغه تلفظ په نه کړي ځکه چې کمی پورې په تلفظ نه کړي دا قرات نه لري او چې قرات نه نو په د باندې سید د هغه وخت پورې هغه نشتی قول مر رب السماوات والارض اے پیغمبر ورته وای څوک د جنانو هغه پیدا کون کې رب د اسمانونو او د ځمکې دلته جنو الله پاک خپل صفت رب راوړو رب معنی چې نو هغه تربیت کون کې پالون کې نو اسمانونو دا پالون کې څوک دی د ځمکو د پالون کې جنو څوک دی تر د مکه مشرکان نه تاسو کا نو دی به هم تا ته چې قل الله الله ولی دې سره د دینه ما سوا بل جواب شته نه بل څوک دې شته نه چې داغه د دې چې نو هغه پالنه وکي او د دې چې نو پالون کې هم د اسمانونو الله دی په دې کې چې څوک دی داغي هم د ځمکې بزمکه کې چې هغه سودی داغي هم خالق هم الله دی رازق چې نو هغه هم الله دی نافع چې نو هغه هم الله دی او ضرر و ترسون کې به هم الله نو چې کله دا ټول هر څه الله دی دوی په خپل وای نو تور ته بیا وای قل افتخذتم من دونه اولیاء آیات تاسو نیولې د الله نه ما سوا ځان له نور اولیاء دوستان لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضر چې دا غوي مالکان نه دي د خپل ځانونو د پاره چې نو هغه د نفع او د نقصان نو چې کم سړی د ځان د پاره د نفع او د نقصان چې نو هغه مالک نه وي نو هغه به تعالی سره نفع او سره نقصان چې نو هغه درکې نو عبادت خدا هغه چا په کار دی چې دا هغه په خپل هم چې نو د نفع او د نقصان مالک وي نو عبادت صرف د یو الله په کار دی د الله نه ما سوا چې نو هغه د بل چا په کار نه دی بیا الله رب العزت وی قل هل يستوي الاعمى والبصير الله چې نو هغه د مسلمان او د کافر چې نو هغه مثال په ذکر کوي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه فرمای چې د اعمى مراد چې نو هغه دړون نه مراد کافر دی او بصیر بینا لیدون کې نه مراد چې نو هغه مسلمان مؤمن دی
ام هل تستوي الظلمات والنور آیا چې نو هغه رڼا او تیاره د دواړه برابر دي نه د دواړه چرته نه دي برابر څنګه چې ړوند چې نو هغه ته فایده نشي رسېدی کما حق او څنګه فایده چې نو هغه بنا ته رسېدلی شي دغه شانتي کافر ته د مسلمان په مقابله کې فایده نشي رسېدی څنګه چې په تیاره کې چې نو هغه انسان ته فایده نشي او ذرات چې نو مضرات او نقصانات چې نو هغه ډېری نو دغه شان په کفر کې چې نو هغه نقصانات چې نو هغه ډېر دي نور نه مراد چې نو هغه ایمان دی څنګه چې پرانا کې چې نو هغه خیرونه ډېر وي نفع پکې ډېر دي سي په ایمان کې خیر او نفع ډېر ده ام جعلوا لله شرکاء آیا دوی چې نو هغه جوړ کړي د الله پاک د پاره شریکان خلقو چې هغه پیدا کړي دي که خلق هي پشان چې نو هغه د پیدا کولو د الله نو د څه کې دی شي نه فتشابه الخلق علیهم چې بس ګډ وډ شوی د پیدایش چې نو هغه په دوی باندې یعنی دوی د دغه خدایانو د دیو جن عبادت کوي چې دا غوي چرته د الله پشان ته څوک پیدا کوي یی د الله پشان چې نو هغه سم مخلوق پیدا کړي یی دغه پشان چې نو هغه تخلیق کړي نو دی په دی و چې را دې خو خدای هم کړي دی او دوم د سکه جو موږ ته به کې تمیز نه ښکارې دو الیاذ بالله زکه موږ چې نو اکل حالن کې دې خو نه ده بلکې بل آیات کې نو هغه راځي الله رب العزت وی چې الله پاک خو دی په خپل پیدا کړي دې کمی ګټي د بوت وای نو دغه ګټه هم الله پیدا کړي دی چې کم بنده نه چې نو هغه غواړي نو دا بنده خو الله پیدا کړي دی چې د کم چې نو هغه د پرشته عبادت کوي نو دا پرشته خو الله پیدا کړي ده نو ځکه الله وی آیا دی د الله په شان چرته څوک پیدا کړي دی چې دی دا کوي او بیا د شانته د اختیارات ورکول ډیر لوی ګناه دی نو تفسیر ذخیرة الجنان کې نو هغه یو حدیث نقل کړی دی چې نو هغه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې نو هغه د کتاب مسند احمد په حواله سره هغه حدیث نو هغه مفهوم ده دی په مخکې دور کې لکه وسوم اکثر که خیال مکړه بعضی خلک اکثر د باباګانو لرزي او پاغي باندې منښت کوي حالن کې حرام دی او کدا غیله تعظیم د الله پاک چې نو هغه په شانتي ورکو نو بیا باعث کفر دی نو راغی نو هغه روان نو او بری بعضې زونو کې علاقو کې اکثر د پیرانو د زوی راځي چې نو پای کې جالت سمانخت چا شې نه ورکړي هغه پوری پریدي نه نو په هغه وخت کې د قشانتی نو هغه سکسانو نو هغه چې زنګ د خدای په خواته سوړې د دې باندې بس منخت تک د شې ولا ورکوي دا پک دی کدا مو نه کړلو نو بیا چې نو هغه اختدل مونشتي دوړه چې نو هغه مسلمانانو هغه ورته د مونږ خدا کار کوو نه مونږ د الله سره چې نو هغه څوک شریک ګڼو نه او د مونږ سره سشته هم نه هغه ورته وی کسو کې نه خودل ورته سو ولا ور نه کړل نو مونږ به دلته قتل کو نو هغه یو وی چې اسیم لکه خلق خدا مچو او ماشه وغیرہ دا شتونه مړه کوي دا هغه وی یو مچ راواغستو مړ کول او دا غي ولور کو چې هو زدا واره هغه چې نو ابشو دا دویم کس چې نو هغه زه خود دې دومره نشم کوله چې مچ نه نو هغه د پنوم ورکم ځکه د خدای نه علاوه د الله نه ما سوا د الله د غیر الله پنوم باندې هیڅ شی چې نو هغه ورکول جایز نه دي حرام دی او که عظمت ولا قور کو نو باعث کفر دی نو کله چې نو هغه د غبل کس دې وکړلو هغه سړی چې نو هغه ولې کې د دوی شهید کړلو الله پیغمبر فرمایل دغه یو چې مړ شول د سیده جهنم تلاړو زکه د چنه د الله په چنه د غیر الله پنوم باندې یو مچ نه هغه ور کړلو حالن کې مچ هیڅ نه دی په پیدې شي دی خو چې کله د غیر الله پنوم باندې نو هغه ور کړو نو هغه په وجه باندې سره باعث کفر تلاړ او دا دویم سره چې کم د انکار وکړلو د چې څنګه مړ شو د مړ کېدو سره ډایرکټ نو هغه جنت تلاړو نو ځکه الله رب العزت په دې آیت کې توحید نو هغه مکمل بیان کو دی نو هغه د سکی قل الله خالق كل شيء تو ورته وایي چې الله رب العزت نو هغه خالق دی د هر شی د دې پیدا کون کې د دې موجود د دې بلا نمونه نو هغه پیدا کون کې د دې د ماده پیدا کون کې دا صرف یو د الله ذات دی د الله رما سوا بل څوک نشته او هو الواحد هغه یو دی القهار او هغه غالب ذات دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ولله او الله ته يسجد سجده کوي من فی السماوات هغه څوک چې په اسمانونو کې دی ول ارض او زمکه کې دی طوعا په خوخه وکرهن او په ناخوخه وظلالهم او سورې د دوی بالغدو والصبا والآصال او ماخام قول اوای ورته پیغمبر امر رب السماوات والارض سوک دی چې نو هغه رب د اسمانونو او د زمکه قول الله نو اوای ورته چې الله دی
قول اوای ورته پیغمبر افتخذتم آیات اسن ولد من دونه بيد اغي الله نه اولیاء دوستان لا یملکون لانفسهم چې هغوی مالکان نه دی اختیار نه لري د خپل ځانونو د پاره نفعا د فائدې ولا ضر او نه د نقصان قول اوای ورته پیغمبر هل یستوی الاعمى آیا برابر دیړون والبصیر او بینا لیدونکي ام هل تستوی الظلمات آیت نه برابر دی تیاری و نور او رڼا ام جعلوا لله یاتی جوړوي د الله د پاره شرکا شریکان خلقو چې هغوی پیدا کړی وي که خلقه پشان د پیدا کولو داغه فتشابه الخلق علیهم چې پس ګډ وډ شوی دی پیدایخ په دوی باندې قل الله نو ورته چې الله پاک خالق پیدا کون کې دی کل شیء د هر سیز وهو الواحد القهار او هغه یو غالب ذات دی